د روژې میاشت او سرسایه ورکول چې دی دا لازم دی، خو ځینې کسان ته دا پته نه لګي چې څومره سرسایه ده، او اکثر ځینې کسان چې د خپل سرسایه روپۍ راواخلي هغه کاروباري خلکو له ورکوي، لکه په لارو کوڅو کې چې کم خیراتیان ګرځي نو هغو له دغه ورکوي، نو په دغه خیراتیانو باندې د سرسایه روپۍ چې دی دا نه کېږي. ستاسو په رشته دارو کې به څوک غریبانه نه، تاسو هغو له دغه د سرسایه روپۍ ورکوئ. ستاسو په محله کې به که په خاندان په رشته دار کې ستاسو څوک نه نو په محله کې به لازم یو نه یو غریبي، نو تاسو ته پته د هغه غریبۍ لګي نو هغه له تاسو دغه روپۍ چې دا ورکولی شي. کوم چې په لارو کوڅو کې خیراتیان ګرځي نو دغه کاروباري خلک دی، په دې باندې د سرسایه روپۍ د زکات روپۍ دا پې نه کېږي چې تاسو راواخلئ او دغه خلکو له ورکوئ، ځکه دغه خلک چې دی د دې مستحق نه وي. ستاسو رشته دارو کې به تاسو ته پته لګي چې دا پلانی سړی چې دی دا کمزوره دی، هغه له ورکول پکار دي، یا په محله کې کم غریبي نو هغه له دغه روپۍ چې دی دا ورکول پکار دي. ځینې کسان ته دا پته نه لګي چې د سرسایه روپۍ څو دي. نو سرسایه که د غنمو په حساب باندې ورکوئ نو د 200 نه والا د 250 روپو پورې دي، لکه وطني غنم چې دی هغه به 200 دي، پنجابي چې دی هغه د 250 روپو پورې، نو په دغه باندې چې دی تاسو ورکولی شئ، لکه 250 روپۍ چې دي تاسو د غنمو په حساب باندې چې دی ورکولی شئ. دغه شان بیا د کجورو دي، د وسکې دي، د جوارو دي، د هغې بیا جدا حساب دی. او کوم چې نارمل کسان دي نو هغه به دغه طریقه باندې چې دی خپلې د سرسایې روپۍ چې دی دا ورکولی شي. بل لا چې دا روپۍ تاسو د اختر نه لږ مخکې ورکئ نو کم مستحقه خلک چې دی هغه په ځانه کپړې واخلي یا پیزار چې دی دغه په واخلي، نو خپلې د سرسایه روپۍ چې دی دا په ټایم باندې ورکوي. چې کم کسان د دې دپاره مستحق دي هغو له دا ورکول پکار دي، داسې نه چې تاسو خپلې روپۍ راواخلئ او دغه کاروباري خلکو له ورکئ او ستاسو روپۍ هسې ضایع شي. نو کوشش وکړئ چې په خپل محله کې وګورئ او په خپل رشته دارو کې څوک داسې وګورئ چې هغه له دغه سرسایې د زکات روپۍ چې دي دا تاسو هغه له ورکئ.